من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. شپږشتمه سپاره سوره حجرات آیت نمبر 9. مخکې آیتونو کې بیان شوی پوه شئ بېشکه په تاسو کې د الله رسول دی صلی الله علیه وسلم. که چېرې اطاعت وکړي ستاسو په ډېرو کارونو کې خامخا تکلیف کې به پرېوځئ تاسو، لیکن الله تعالی خوښ کړی دی تاسو ته ایمان او خیسته کړی دی په زړونو ستاسو کې اسلام، او بدې ښکاره کړی دی تاسو ته کفر، غټ ګناهونه او واړه ګناهونه نافرمانۍ. دغه کسان هم دی نیغه لار موندونکي دي. فضل د الله د طرفه دی او نعمت، او الله تعالی پوه او حکمت والا دی. نوی 2 آیاتونو کې مومنانو په منځ کې صلح کوئ. که چېرې یوه زیاتې کوي په بلې، نو دا مظلوم مدد کوئ تر دې پورې چې دوی د الله حکم ته غاړه کېږدي. مومنان دا په خپل منځ کې رونه رونه دي، نو د خپل رونو په منځ کې صلح کوئ. د الله نه ویریږئ د پاره د دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، که چېرې دوه ډلې د مؤمنانو نه جګړه کوي، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پس روغه راولئ د دې دواړو په منځ کې. مخکې خبره ذکر شوې وه، که چېرې تاسو ته یو فاسق په خبر سره راشي نو د هغې تحقیق کوئ. او پرس که تاسو په منځ کې تحقیق ونه شو، د دو مؤمنانو ډلو په منځ کې جګړه شروع شوه په یو خبر باندې، نو الله رب العزت فرمایي چې کله دوه ایمان والا دوه مؤمنان په جګړه باندې، تاسو د هغې په منځ کې د روغې کولو پوره کوشش کوئ. او دا کسان کو یو یو وي، نی دوه کسان جنګېږي، 4 وي، 6 وي، هر څومره وي چې د دوی په منځ کې جګړه وي، نو نورو ایمان والو لره دا خبره پکار ده چې د دوی په منځ کې روغه راولي. داسې نه چې دا نور مؤمنان هم تقسیم شي چې یو د یو ډلې ملګرتیا کوي او بل د بل ډلې ملګرتیا کوي، نو د دې په وجه باندې به بې اتفاقي راځي. او د دې صورت مقصد هم دا و د ایمان والو په منځ کې اتحاد او اتفاق پیدا کول. نو کله چې د دوو مومنانو ډلو په منځ کې اختلاف راغلی دی، نو که دا اختلاف د نورو مومنانو هم زیات کو، نو بیا به دا ټول مومنان په 2 ډلو کې تقسیم شي او د هغې سره به ډېر غټ نقصان امت مسلمه ته ورسي. بیا ځکه الله تعالی فرمایي کو چې دوه کسان په جګړه باندې نو دا نور مؤمنان دي دا غوي مرګرتیا نه کوي بلکې هغوی دي د دغه
کو په چا باندې ظلم کیږي یا څوک ظالم دی، دا دواړه دی منع کی. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایلی وه چې تاسو د ظالم او مظلوم مدد کوئ. انس رضی الله تعالی تاسو کوی د الله رسول د مظلوم په مدد باندې پویګو، د ظالم مدد څه دی؟ اگر مظلوم باندې زیاتی کیږي هغه د ظلم نه خلاصول دا خو دغه مدد دی، خو د ظالم مدد څه دی؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل د ظالم مدد دا دی چې هغه د ظلم نه منع کوي. چې هغه د ظلم نه منع کو دا غو سره مدد وشو، ځکه مظلوم سره مدد وشو. چې ظالم ظلم پرې خودو نو هم د دو مدد وشو، هم دغه مدد وشو. نو ځکه وی د دوانو مدد کوي، ظالم د ظلم نه بندوي او مظلوم د ظلم نه خلاصوي. ای ایمان والو د تاسو باندې پکار دي. دلته الله تعالی فرمایي کو چې دوه ډلې د مؤمنانو په جګړه باندې نو فاصلحوا بینهما، د دوانو په منځ کې دغه دوانو ډلو په منځ کې صلح کوي. الله تعالی بس تاسو مدد کوي. ځکه ایمان والا په مثال د یو بدن دی، په مثال د یو دیوال دی. دوی په مینا او په محبت کې او په رحم دلی کې د یو بل سره داسې دی لکه بالکل د وجود یو حصہ. د وجود په یو حصہ باندې چې درد راشي نو ټول وجود د هغه سره د مینې اظهار کوي او د هغه سره د یووالي اظهار کوي. چرې داسې نه چې د وجود یو حصہ باندې تکلیف دی او باقی وجود حصې دي د هغې نه بې پروایي، داسې نشي کېدی. بلکې ټول حصې د هغې یوې حصې د درد سره په جړای، په خفګاني، په غمي. الله تعالی نبی علیه السلام خو دې امت د مسلمانانو مثال ذکر کړی و چې دوی داسې دي لکه بالکل یو وجود، یا په مثال د یو دیوال چې دیوال یوه حصہ د دیوال بل حصې له قوت او تقویت ورکوي، مضبوطوالی ورکوي. کو چېرته ایمان والا دو ایمان والا په جګړه باندې د هغې په منځ کې صلح کوي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. که چېرې دوه ډلې د مؤمنانو نه په جګړه باندې نو صلح کوي د دې دواړو په منځ کې. او قرآن مجید مخکې ذکر کړو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، په خپل منځ کې صلح کوي. او صلح باره کې ویلي وو وَالصُّلْحُ خیر، صلح چې دا غوره ده، ځکه صلح کې خیر دی. او په چې صلح نه وي، فساد وي، جنگ جګړې وي، په هغې کې بېخیري ده. الله تعالی مونږ او تاسو دلته فرمایي فاصلحوا بینهما. بل دا خبره چې دوه مؤمنان و منځ کې جګړه نو الله رب العزت هغه دوانو ډلو ته ایمان والو وي. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یوه ډله د جګړې په کولو په وجه باندې یوه د ایمان نه اونویستل او یو ته ایمان والا اونوي، بلکې دواړه مؤمنان دي. خو پس خبره باندې جګړه راغلی ده نو په دوه ډلو په منځ کې چې جګړه راشي نو د هغه جګړې په وجه باندې به یو د ایمان نه خارجولی نه شي. دلته کې الله تعالی فرمایل چې کله د دوه ډلو په منځ کې جګړه او د دوانو ډلو دپاره الله تعالی من المؤمنین استعمال کو، یعنی دا دوانو ډلې په دې جګړه باندې کافران شوي نه دي. نو په یو بل باندې د کفر فتوی مه لګوئ. پس خبره باندې پلانکې کافر دی، پلانکې مشرک دی، پلانکې منافق دی، پلانکې متزله دی، پلانکې د دین نه وتی دی، په وړو خبرو باندې الله فرمایي په جنگ جګړو باندې دوی دا چې پرز که دوه ډلې یو د یو بل نه ډېر جګړې سره قتلونه هم وکړي، خو په هغې سره به دوی د ایمان نه نوځي، ګناه یو طرف ته خو د ایمان نه نوځي. نو دا موږ تاسو ته اصول کېښودو چې په داسې وړو مسایلو سره تاسو یو بل لره د کفر، منافقت، مشرک دی دا لیبلې په یو بل باندې مه لګوئ. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک کې داسې خبره فرمایلې وه چې یو انسان بل ته کافر ووایي، منافق ووایي وغیره نومونه پې کېدي، نو دغه نوم لاړ شي چې د دوی خولې نه وځي نو دا د بل کس نه تاویږي. نو که په دغه کس کې کفر نه وي، په دغه کس کې منافقت نه وي، په دغه کس کې شرک نه وي او د ده د خولې نه د الفاظ وتي نو د الفاظ به د هغه نه تاویږي او چې په هغه کې ځای نه وي نو د هغه په ځای باندې به په دو باندې دا لګي. یعنی بل ته کافر ویونکی خپل ځان لره کافر جوړونکی دی، بل ته منافق ویونکی خپل ځان لره منافق جوړونکی دی، او بل ته مشرک ویونکی خپل ځان لره مشرک جوړونکی دی. نو دلته کوم الله رب العزت د دې جګړو باوجود هغوی ته ایمان والا ووایي. تاسې نه وایي چې یو ډله ایمان والا ده او بله ډله کافره ده. ځکه چې ایمان والا او کافره ډله د هغې په منځ خو بیا جهاد وي، او جهاد خو د الله رب العزت عظیمه فریضه ده.
نو داسې نه بلکې دا د ایمان والو په منځ کې خپل یو فساد پیدا شوی دی، یا د یو مخکې ذکر شوی د یو بدکاره په خبر باندې دا معامله شوې ده، یا بله څه معامله جوړه شوې ده او په هغې باندې دوی په منځ کې جګړه پیدا شوې ده. نو الله رب العزت فرمایي مونږ او تاسو ته چې په اصلحو بینهما، د دې دواړو په منځ کې صلح کوئ. او چې کله دوی په منځ کې صلح کېږي نو نصیحت ورته وکئ. د نصیحت نه بعد د قرآن او د حدیث په رڼا کې د دې دواړو په منځ کې فیصله وکئ چې دوی دا جګړه ختمه شي. اوس یوه ډله داسې ده چې هغه قرآن او حدیث ته غاړه کې ښودونکې ده، خو بله ډله چې دا هغه زیاتې کوي، نو بیا نو په دغه صورت کې بیا تاسو د دغې ډلې ملګرتیا کوئ کومه ډله چې د قرآن او حدیث ته غاړه ښودي ده. فإن بغت احداهما علی الاخرى، که چېرې زیاتي وکړي، بغاوت وکړي، زیاتي وکړي، احداهما په دې دواړو کې یوه ډله، علی الاخرى په هغه بله باندې، یوه ډله په هغه دویمې ډلې باندې زیاتي وکړي. یعنې یوه ډله وایي چې ټیک شو بالکل زه دا نصیحت ستاسو منم، د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم او طریقې ته زه خپل غاړه ږدم چې څه فیصلې هغه زه منم، خو بله ډله وایي چې زه نه منم. نو بیا نو په دغه وخت کې بیا الله فرمایي فقاتلوا التي تبغي، پس بیا تاسو جګړه کوئ د هغې ډلې سره چې هغه زیاتې کوي، حتی تفیء الی امر الله، تر دې چې دی تفیع رجوع کی راو ګرځي الی امر الله، د الله حکم ته چې قرآن او حدیث دی. نو دې کې بل دا اصول چې کله دوه ډلې په منځ کې جګړې صلح کوئ، نصیحتونه کوئ، د روغې پوره محنت کوئ. کله چې دغه دوه ډلو کې یوه ډله تیاره شو چې بالکل زه د قرآن او د حدیث مطابق د خپله مسله حل کول غواړم، خو هغه بله ډله چې ده هغه دې ته نه تیارېږي، نو په دغه صورت کې به بیا تاسو د دې مظلومې ډلې او د دې ډلې چې کوم د الله کتاب او پیغامبر طریقې لره منونکي ده او په دې مطابق فیصله کوونکي ده، نو بیا به تاسو دوی ملګرتیا کوئ او هغه به دې خبرې ته مجبوروئ هغه بله ډله چې هغه د الله رب العزت حکم ته غاړه کیدي. فإن بغت احداهما، پس کو چری زیاتی وکړي په دې دواړو کې یوه ډله علی الاخرى په هغه دویمې باندې، نو فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الی امر الله، نو پس جنگ کوي د هغه ډلې سره چې هغه زیاتې کوي، تر دې حتی تر دې پورې ورسره جنگ کوي تفیء الی امر الله، چې دې راوګرځي الی امر الله، د الله حکم ته، د الله د قانون مطابق فیصلې ته دې تیار شي، بس بیا سره جګړه ختمه کوي. او چې کله جګړه کوي فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل واقسطوا، پس کو چری راو ګرځي دا دویمه ډله، ځکه ټول ایمان والا دغه هغې ډلې په مدد کې ودرېدل چې هغه د شریعت مطابق فیصلې کولو ته تیاره ده. نو کله چې ټول مسلمانان په یو طرف باندې شون، دا بله ډله خود به خود کمزوري شوه، اوس به دا مجبورا د الله رب العزت کتاب ته سر ږدي. نو په دغه وخت کې ایمان والو ته الله تعالی فرمایي چې ګورئ د انصاف مطابق فیصله وکئ. اسینا چې په دې وخت کې تاسو دا ووایئ چې مخکې زمون خبره نه ده منلي او دا خو په زوره باندې دی قانون ته راوستي ده، نو اوس مونږ له پکار دي چې زیاتې ورسره وکړو. الله فرمایي نه، ګورئ زیاتې بیا هم نه کوئ، چې هغوی رالل بس هغه تیر شوي جنگ جګړې او د هغې کې چې کم فساد شوی هغه به دماغو نه وباسئ، اوس به تاسو فیصله د قرآن او د حدیث مطابق کوئ. به فإن فاءت، پس کو چری راوګرځي دغه ډله، نو فاصلحوا بینهما، نو پس صلح وکئ بینهما د دې دواړو په منځ کې بالعدل، په برابروالي سره، واقسطوا او انصاف کوئ. ځکه دا ستاسو وروڼه دي، وروسته راځي مؤمنان د مؤمنانو وروڼه دي، نو بالعدل په برابروالي سره کوئ. یعنی دواړه ډلې یو شان ګڼئ، دا هم ایمان والا ډله ده او دا بله هم ایمان والا ډله ده، نو د دې په منځ کې برابروالی کوئ. بیا چې کله تاسو فیصله کوئ نو د انصاف نه کار او واخلئ، چاته چې د چا چې کم حق دی حقدار ته حق ورسوئ. اوس دا حق کو دی اولنۍ ډلې دی او کو دا حق د دې دویمې ډلې دی، نو په دغه وخت کې د انصاف بیا پوره خیال وساتئ چې دواړه برابر ډلې وګڼئ او د دواړو په منځ کې چې کم خبره باندې جګړه ده او کم په حق باندې ده، نو د حق والا ډلې په باره کې فیصله وکئ، د ناحق والا ډلې په باره کې فیصله چرې مه کوئ. واقسطوا، انصاف کوئ، یعنی حقدار الله د هغوی حق ورکئ، دا عدل او انصاف دی.
او تاسو کله چې تاسو داسې کوئ نو ان الله يحب المقسطين، نو بشک الله چې دې مینه کوي د انصاف کوونکو سره. لکه تاسو په دنیا کې حقونه والو ته د هغوی حقونه ورکوئ، الله رب العزت به تاسو سره محبت وکړي او د هغه محبت په بدله کې به الله پاک تاسو سره په ورځ د قیامت باندې د انصاف په ځای باندې احسان وکړي. ځکه انصاف خو برابر حصہ ورکول دي، او احسان چې دی نو الله رب العزت د ایمان والو سره د احسان معامله کوي، یعنی د دوی یو نیکی په یو نیکی کې نه بدلی، بلکې د دوی یو نیکی په لسو نیکو کې بدلی. دا انصاف نه، دا احسان دی. او یو په 200 کې بدلی، یو په 2 لاکھ کې بدلی، یو په بغیر حساب کې بدلی. نو تاسو په دنیا کې انصاف کوئ، عظیم ذات پس تاسو سره په آخرت کې احسان کوي. ځکه الله تعالی انصاف خوښوي. نو چې انصاف خوښوي او تاسو انصاف کوئ، د الله مینه بس تاسو سره راځي. نو څومره چې د الله رب العزت سره په اعمالو کولو کې تاسو اخلاص ښکاره کوئ، دومره به د الله مینه تاسو سره زیاتوي، نو دومره بدله به هم تاسو دپاره زیاتوي. ان الله يحب المقسطين، الله چې دې مینه کوي د انصاف کوونکو سره. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. بشک مؤمنان چې دي اخوة، دا رونه دي، مؤمنان رونه دي. نبی علیہ السلام هم د حدیث مبارک مت فرمایلی مسلمان د مسلمان رور دی، او مسلمان کله یو بنده چې د بل بنده په مدد کې لګیاوي تر څو چې دی د مدد کوي، الله رب العزت د دو په مدد کې لګیاوي. چې انسان د بل انسان سره په پیدې رسولو کې لګیاوي، داغه ته د پیدې رسولو کوشش کوي، الله رب العزت په دو ته د پیدې رسولو کوشش کوي. چې دې کله په ځمکه والو باندې رحم کوي، اسمان والا په دو باندې رحم کوي. تاسو په ځمکه والا باندې رحم وکئ، اسمان والا په تاسو باندې رحم وکړي. نو بیا خاص کر په ځمکه کې خو ډېر نور قسم انسانان هم اوسېږي، خو الله تعالی فرمایي ستاسو رونه چې دي هغه مؤمنان دي. انما المؤمنون اخوة، بشک مؤمنان چې دي اخوة دا رونه دي. نو فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کوي بین اخویکم، په خپل منځ کې صلح کوي. لکه مؤمن چې کله د مؤمن د فاره دعا غواړي، نو د یو مؤمن د فاره دعا قبلیږي ډیره زیاته کله چې یو غایب مؤمن د بل غایب مؤمن د فاره کوي. یعنی یو کس تا مخې ته نه دی او ته د هغه د فاره دعا غواړي، وای کله چې دی د بل مؤمن د فاره دعا غواړي، نو په دغه وخت کې فرشته وایي یا الله دی چې څو غواړي د خپل مؤمن رور د فاره دله هم هغه ورکي، او فرشته په هغې باندې امین کوي. چې فرشته په هغې باندې امین وایي، نو هم د هغه دپاره د خیر ده، هم ستا دپاره د خیر ده. د خپل مسلمان رور دپاره دعا غوښتل د خپل ځان سره خیر دی. د بل مسلمان رور خدمت کول، د هغه مدد کول، دا د خپل ځان سره مدد او د خپل ځان سره خیر کول دي. ځکه الله فرمایي انما المؤمنون اخوة، مؤمنان خو رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح وکئ بین اخویکم، د خپل رونو په منځ کې صلح کوئ. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، چېرته دوه مسلمانان ونه جنګوئ، د دوه مسلمانانو په منځ کې چغلي ونه کوئ، د دوه مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي پیدا نه کوئ، د دوه مسلمانانو په منځ کې د یو بل نفرت پیدا نه کوي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. که دې الله له به راځئ که نه، دنیا کې خو انسان ډېره زندګي تېره کړي، خو په ډېر عیشونو سره ده، خو په ډېرو مصیبتونو سره ده زندګي روانه ده. ورځ او شپه دا زمونږ هغه الله تعالی زمونږ دپاره کم حد مقرر کړی دی زمونږ د زندګۍ، دا ورځ او شپه مونږ په تیزۍ سره خپل حد طرف ته رسئ. داسې یو ورځ به ضرور راشي مونږ او تاسو خپل حد ته ورسو. ځکه الله فرمایي زما نه ویریږئ، کله چې ما ته راشئ نو بیا به سره ذرې حساب کوم. نو که د مسلمانانو په میز کې هم د صلح راوستو پوره کوشش کړي او محنت هم کړي، نو د هغې به بهترینه بدله درکم. او که فرض که د دې رونو په میز کې مو د فساد پیدا کولو دپاره ټول وخت لګولی، خپل مال لګولی، خپل جبه لګولی، او په دې باندې خوشحاله شوي یې چې مسلمان په تکلیف کې دی او تو خوشحاله یې، او مسلمان په خوشحالۍ کې دی او بیا په خوشحالۍ باندې مسلمان خپه، دا څنګه مسلمان دی؟ مسلمان خو د مسلمان رور دی، او بیا هغه رور دی چې دینی رور دی. د دین رشته د نسب د رشتې نه مضبوطه ده. ځکه د دین چې کومه رشته ده
نو هغه د نسب رشته خو محدود ده، د 2 3 4 5 لسو سره به دا رشته، لیکن دینی رشته چې ده دا د ټول مسلمانانو د یو بل سره ده. په دې ځای کې لا اله الا الله ویونکې د دنیا په آخره حصہ کې لا اله الا الله ویونکې دا رونه دي، او د دین رشته چې ده هغه د نسب په وجه باندې نشي کټ کېدی. البته د دین په وجه د نسب رشته به کټ کولی کېږي. لکه صحابه په منځ کې چې کوم نسبی رشته وه، خو کله چې دین راغی نو بیا رونه او پلاره رونه پاتې نشو. چې کوم مسلمان و د هغه ورور و، خو چې نسبي ورور و او کافر و هغه ورور نه و. ځکه چې د نسب رشته به په دین په رشتې سره کټ کېږي، لیکن د دین رشته دا په نسب سره نه کټ کېږي. نو ځکه وایي چې تاسو رونه یې، چې رونه یې نو بیا د الله رب العزت نه ویریږئ، او دا ورورولي خصوصي طور باندې چې کومه دینی رشته ده دا قایم ساتئ، نسبي رشته چې دا هم قایم ساتئ. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. لعلکم پیدا به سي چې کله تاسو مسلمانانو په منځ کې د صلح راوستو د خپل وس مطابق کوشش کوئ، نو د هغې پیدا به سي لعلکم ترحمون، دپاره دی چې به تاسو به رحم وکړي شي. او چې د الله رحم وشو نو کامیابي ده که نه. نبی صلی الله علیه وسلم چې جنت ته داخلېدو په باره کې وفرمیل چې جنت ته داخلېدل د الله په رحم سره دي. صحابو تپوس وکړو تاسو هم د الله په رحم داخلېږئ؟ نبی صلی الله علیه وسلم فرمیل او زه به هم جنت ته د الله په رحم داخلېږم. نو جنت ته داخلېدل د الله په رحمت سره دي. البته په جنت کې درجې په نیکو اعمالو سره دي. د چا اعمال چې څومره زیات وي دومره به د هغه جنت وسیع او د ډېرو نعمتونو نه ښایسته کړی شوي. البته داخلېدل د الله په رحمت او درجې په اعمالو سره. نو واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. مسلمانانو منځ کې روغه راولئ، مسلمانانو په منځ کې دشمني مه پیدا کوئ، مسلمانان ټوکړې ټوکړې مه کوئ د خپلو مفاداتو دپاره، که هغه دنیایي مفاد دی، که هغه سیاسي مفاد دی، که هغه ذاتي مفاد دی. په دې په وجه باندې د مسلمانان په وړو داسې مسایلو کې په ټوکړو کې مه تقسیموئ چې دوی د یو بل نه نفرت پیدا شي. ځکه واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. الله له به ورځئ نه چې تاسو په داسې کارونو او په داسې خبرو او په داسې مسایلو وړو سره تاسو مسلمانان ټوکړې ټوکړې کړي، دپاره دی چې زما ډله زیاته شي او بل به زما ډله زیاته شي. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. مسلمانان چې دي دا د یووالي کوشش وکړي، دا د دوی په منځ کې د محبت کوشش وکړي. دغه مخکې حدیث مبارک ذکر شو، مسلمانان د محبت او مینې او رحمدلۍ په وجه باندې په مثال د یو وجود دي. مسلمانان خو یو وجود دی. دا ولې په داسې خبرو سره زمونږ او ستاسو د خولې نه وتې داسې خبرې چې دا مسلمانان ټوکړي ټوکړي کي په لاره د یو بل ته سلام کولو، د یو بل نه سلام اغستلو، د یو بل پسې د مونځ کولو، د یو بل جومات ته د تلو نه د نفرت پیدا شي. اخر داسې ولې؟ واتقوا الله، د الله نه ویریږئ. لعلکم ترحمون. ټول مسلمانان دا رونه دي چې رونه دي دوی میس کې اتفاق پیدا کوي، دوی میس کې بې اتفاقي مه پیدا کوي د خپلو مفاد دپاره. لعلکم ترحمون، په تاسو به رحم وکړي شي. نو چې دا مؤمنانو په منځ کې صلح څوک راولي په هغو به رحم کېږي. څوک چې مسلمانانو په منځ کې بې اتفاقي پیدا کوي په هغو به رحم نه کېږي. د آیات نه خدا خبره واضحه شوه. واتقوا الله، د الله نه ویریږئ، په تاسو به رحم وشي. که د الله نه یریږئ په تاسو به رحم نه کېږي. واتقوا الله، چې زمونږ او ستاسو هره خبره د بل مسلمان د مسلمانانو په منځ کې د روغې د راوستو سبب وي. داسې نه چې زمونږ او ستاسو خبرې د مسلمانانو په منځ کې د نفرت د پیدا کېدو سبب چرته ونه ګرځي. واتقوا الله لعلکم ترحمون. وَإِن طَائِفَتَانِ کچری دو ډلې من المؤمنین اقتتلوا د مؤمنانو نه جګړه کوي فاصلحوا پس روغ راولئ بینهما د دې دواړو په منځ کې فإن بغت احداهما پس کچری زیاتیو کو په دې دواړو کې یوې ډلې علی الاخرى په هغه دویمې ډلې باندې فقاتلوا التي په جنګو کې د هغې ډلې سره تبغي چې زیاتې کوي حتی تر دې چې تفیء الی امر الله غاړه کېږدي د الله حکم ته فإن فاءت پس کچرې راوګرځي غاړه کېښوده فاصلحوا پس روغه وکئ بینهما په منځ د دې دواړو ډلو کې بالعدل برابروالي سره و اقسطو په انصاف سره
ان الله بشک الله چې دی یحب المقسطین محبت کوي د انصاف کوونکو سره. انما المؤمنون اخوة بشک مؤمنان خورونه رونه دي. فاصلحوا بین اخویکم فالصلح راولئ په منځ د خپلو رونو کې. واتقوا الله د الله نه ویریږئ لعلکم دپاره دی چې په تاسو باندې ترحمون رحم وکړي شي.